امید لرم چې ټول به خیر او جوړ لري. او اول خو د سنجو ټي وي شکریا ادا کوم. بیا زه سلمان خان د کوواټ سره تعلق لرم. پښتو ډرامو ته راوتلم، خپله تقریبا یو اته ډرامو کې به مې کار کړی وي او په دې حوالې سره راغلی یم چې یاره د حکومت ته هغه کوو چې یاره موږ لږ سپورټ وکړي، مثال موږ ته هغه راکړي که نه چې سپورټ راکړي، موږ کار وکړو، مثال مخکې ښه کارونه وکړو، موږ پښتو ژبې دپاره کوو کار چې یاره د پښتانه را سره خوشحاله یم، دې دپاره لګیو. او بل چې دا اوس کومه وبا راغلی دا کرونا، په دې باندې دا ټول خلک هغه شوي دي، په کورونو ناست دي او ډېر مشکلات کې دي او موږ خپله حکومت ته اپیل کوو چې موږ سره څه هغه ګنجایش وکړي، څه هغه دې وکړي، یاره مثال څه سپورټ دې راکړي. او څومره فنکاران دي، څومره اکټران دي، دا ټول په کور ناست دي. یاره موږ حکومت نه چې مثال هغه غواړو چې یاره موږ ته سپورټ راکړي او څه هغه راسره وکړي، که نه هیلپ راسره وکړي. او دا څومره فنکاران دي ورونه دي ټولو ته یو چې یاره راغونډې شي، یو ایرن جوړ کړو خپله کې سره، یو هغه سره بوټی جوړ شو سره د پښتنو دپاره هغه وکړو چې پښتو ژبې دپاره کار وکړو چې څومره لګیو موږ د پښتنو ژبې دپاره لګیو، پښتو ژبې دپاره لګیو، ټولو ته لګیو چې یاره موږ یو چې یاره ښه کار وکړو چې مثال سبا هغه وکړي چې یاره خوښېږي چې یاره بلکل زبردسته کار یې کړی دی او څومره کار هم وکړل. موږ خو زیات اکثر خپل پیسې لګولې، خپل هغه کوو که نه. خو بس اوس موږ حکومت ته دا فیل کوو چې یاره موږ سره څه هغه وکړي چې یاره مثال سپورټ دې راپسې وکړي. زه د سنجو ټي وي ډېر شکرګزار یم چې مونږ ته بلنه راکړه او مونږ یې روغتو د سکرین ته مخامخ کړلو. زه سنجو ډېر شکرګزار یم. څنګه تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې مونږ د ښه ګلوکاران، اکټران د کوواټ کې ډېر ښه ثقافت والا کسان، غریبان ټول بېروزګاره دي چونکې د لاکډاون د لاسه ټولو کاروبار متاثره ده. که هم شاعران دي او که اکټران دي، څوک دي ښه ثقافت والا کسان دي، نو هغو ته ما لکه هغو ټول را جمع شي او دو غریبان لکه خپل څوک غریبان رکشې چلوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، ولې زه ډېر کاروبار متاثره شوی ده. نو زه دا خواست کوم چې مونږ ته ډېر دي ښه کړي او موږ حساب کتاب برابر کړي. زه خیبر ګیلمن د کوواټ اوسېدونکی، موږ د پښتو د ډرامو اکټران یو، پښتو ډرامې جوړو، پښتو فلمونو کې مې کار کړی دی. نو خبره داسې ده چې موږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ سره امداد وکړي. مخکې لاکډاون نه و نو موږ بارې ډرامې کې کار کوو، بچو ته بمریزه ګټه. اوس لاکډاون شروع شو نو بس کارونه بند دي، ډرامې بند دي، نوره څه وسیله هم نشته. حکومت ته هم دا خواست دی چې موږ سره مرسته وکړي. ولې چې موږ دا څه حکومت دپاره کوو، د پښتو د ژبې خوشحالېدو دپاره کوو چې پښتانه خوشحالي، چې په بار ملکی خو ژبه خو د پښتو ده که نه، پښتنو دپاره موږ دا خدمت کوو، ځان دپاره موږ هېڅ هم نه دي کړي. موږ کار څه تکلیف کړی دی د بل خوشحالېدو دپاره هم کړي. نو نن سبا دا لاکډاون راغی، داسې په سرو سترګو جاړولي یاستو چې موږ نه هر څه هېر کړي دي. نو بل ته 10 روپو ته لاس نیسو چې دا پښتو ژبې ډرامې وي، حکومت و هغه و نو هر څه ډېر تېر و. نو په کوواټ کې چې څومره فنکاران دي، که هغه ډرامو والا دي، که د پښتو ژبې ګانو والا دي، د دوی هېڅ عزت نشته. د دوی عزت ځکه نشته چې دوی یو موټی نه دي. دا چې کله ټول یو موټی شي نو قدر باندې زیات شي، عزت باندې ډېر شي. نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ سره خپله مرسته وکړي. ولې چې مخکې دا ډرامې وې، موږ به ډرامې جوړولې، موږ ته به یو 10-15 روپۍ میلاوېدې. اوس ډرامې نشته نو موږ چاته سوال نشو کوی. موږ به صرف حکومت ته دا سوال دی، دا هغه دی چې بس موږ سره خپله مرسته او خپل امداد وکړي. داسې لکه نور فنکاران دي په کوواټ کې زموږ والا، موږ چې راشي یو موټی جوړ شي سره، خپله کې یو وینم سره جوړ کړو او چې ښه کاروبار هم وکړو، مثال خپل کار هم کوو. او اوس مې یوه ډرامه بله روانه کړې چې زه بېګناه یم، چې یاره ما ډېرې ډرامې وکړلې او اوس هم پکې لګیو، لکه صرف ستاسو دپاره لګیو چې ستاسو یې خوښوئ، موږ پکې ځکه کار کوو. او انشاءالله تعالی بیا هم د کوم فنکاران دي ملګري دي، کوواټ والا هم کوواټ کې ډېر زیات دي. په پېښور خو څه کې چې کوواټ کې هم ډېر دي. موږ یو چې سره راغونډ شي، دا ټول ته یو خواست کوو چې دا ټول سره راغونډ شي، خپله کې سره کښېنو، یو موټی شو او خپله کې سره یوه خبره جوړه کړو چې مثال یو تړون وکړو سره چې یاره مثال یو وینم جوړ کړو، خپله کې مثال چې هر ځای کې مخته کېږي، خبره کوي موږ دپاره، مثال څه سپورټ راکوي، مثال حکومت سره څه هغه کوي، ورسره کښېني هغه وکړي چې یاره مثال موږ خو کار کوو، هر څه کوو که نه، مثال چې یاره موږ پسې څټ نه سپورټ نه وي، مثال موږ خو کار نه کېږي که نه، موږ خو که لګیو صرف د پښتو ژبې دپاره لګیو چې یاره پښتانه خوشحاله وي، اندو دپاره لګیو، څومره مینوال دي، څومره وروڼه دي، اندو دپاره کار کوو، بل خوشحاله وو، خپل زړه هم خفه کړی دی خو بل هم خوشحاله کړی دی. اوس بل په مخ باندې خندا راځي که نه،
خو موږ زړونه هم پوښتنه وکړه چې موږ مثال په سکرین هم وګوره چې خاندو خوشحالېږو تاسې موږ زړونه وګورئ نه چې موږ په سالات یو لکه چې حکومت دا پوښتنه وکړي موږ ته پیر سالات ویلو کې چېرې راشئ تاسو کښېنئ تاسو څه خبره ده څه هغه ده چې موږ ته مثال دا غږ کوو چېرې موږ ته وایي چې راشئ کښېنئ موږ ورسره کښېنو چې موږ ورته خپل د زړه بیان وکړو چېرې موږ باندې دا سخته تېرېږي دا تکلیفات دي راباندې دا څومره مثال د ځکه د فنکاران اکټران چې دي دا بازار والا دي مثال کوواټ والا دي کوم مرګري دي دا ټول د راغون چې سره او یو موټی بشو او یو وینن به سره خپل کې جوړ کو ان شاء الله تعالی امید لرم چې ټول به خیر او روغ جوړ به الله روغ جوړ لره خوشاله وسی او څومره مینوال چې دي څومره چې دا من خبري اوري او الله آباد لره خوشاله وسی او ډیره مهرباني سلام